روش دی کړایي ده انډي ده مایان دي ژوندي مشته دی مړه شته دی هر رنګې ملویږي. سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی ما ملګری را سره امجد خان دی او په څنګ کې مې موجود دی صادقه چې تعارف محتاج نه دی زه په څومره باس وکړم بلکې د دوی ټول ټیمه خدای ماته یوه ګیله ده خو د دغه ګیلې نه ده سره علاج شته نه ما سره علاج شته هغه دا ده چې کور کې موبایل نشي پرېښودی او چې موبایل پرېږدي نو ویره وي هغه ډېټه خو پکې ختمه شوه د دوی ډرامې به یې لګولې وي. خو ګرانو کتونکو یو خبره په دې موقع کوو په سوشل میډیا خلک زار مربنډۍ په کومو طریقو باندې پیسې خلکو پکې خپلې لوریانې راویستې ښځې راویستې ټیک ټاک ورته ناستې کنځلې کوي دا خلک خو تاسو ګورئ دوی څه د دغه سوشل میډیا نه څه ولاړئ که نه نو ډېر د لاندې دغه نه راوتلي دي خو هغه خپل اونر سکل چې دوی ته نه به پی ټي وي دغه موقع میلاوې ده نه ورته په بل ځای کې دغه موقع میلاوې ده ځان یې په دې معاشره کې ان که نن چې کوم دی نو غټې غټې ادارې د دوی محتاجه دي خو دوی یو داسې پلیټفارم ورکړي چې ځان سره یو شمېر خلک دوی په روزګار کړي دي نو د هغې نه یو کار بل تاسو ته یو میسج یو پیغام چې زموږ په دې پښتون معاشره کې څه کېږي موږ خلکو ته کم قسم نومونه اخلو کم قسم طریقې باندې تنسونه کوو په کم قسم طریقې د خلکو بېعزتۍ کوو د دغې نه قیاس اخیستل پکار دي خو ګرانو کتونکو په دې ډېر زیات باس کېږي خو صادق خان هم خوراک له راغلی دی زه هم خوراک له راغلی یم او زما په خوراک کې به زما کتونکي بیا ګوري چې بیا ته خوراک لتلی نو دا ماته یو اعزاز حاصل دی چې هر څه کې پوټلو کې راته روټۍ الحمدلله پرې ده خو دا نن اپریدي رسټورنټ ته راغلی یم اپریدي رسټورنټ یعنې اپریدیان 400 ته ورسېدل نو ډېر زبردست خوراک تیاروي او بیا چرګ چې کوم دی نو روش تیاروي او چرګ په څه کې تیاروي نو صادق جان مې ولیده نو ما یې ده سره به څو خبرې مو کومه صادق جان څه به وایې د خپل خلکو ته چې دا نن کوم هوټل کې ته موجود یې څه بریفینګ درته درکړی شو او اپریدیان بیا 400 ته راتګ دغه هوټل به وچلېږي او به نه چلېږي څه وایې یو خو الف خان به ستاسو ډېر درته مننه چې کله هم زموږ ملاقات وشي نو یو ښه ځای کې چېرته وشي او زما او ستا ملاقات تقریبا 2-3 میاشتې بعد وشو ځکه چې یو ته بیخي د هوا مرغۍ چې چا ونیو د هغې نو ګرانو کتونکو نن را سره الف خان به موجود دی او هغه پوښتنه یې وکړه چې اپریدیان 400 ته راورسېدل نو 400 خلک میلمه دوسته دي او د مهمان ډېر زیات عزت کوي هاسپټلټي الحمدلله د 400 په خلکو کې هغه ګلې شوې ده نو ګرانو کتونکو دلته اپریدي رسټورنټ وته چې کومه نوخار روډ دی د 400 انټرچینج سره بالکل نږدې تبلیغي مرکز نه چې رامخکې شي د باغچې شاته نو ګرانو کتونکو دوی هم دغه رسټورنټ په دغه سوچ باندې کولو کړی چې 400 خلکو خدمت وکړو خو موږ د دوی د چرګ ذایقه چک کړې ده ګرانو کتونکو دوی چرګ تیاری اصل کې د ګډ په لم کې او هغه داسې قسمه یو ذایقه ورکوي او داسې یو قوم و تیاری چې هغه مکمل سړی و چې نری غوښه خورم ماته کور ته موړی دی او د دې خلکو چې کوم دی ډېر زیات موږ سره مینه هم ده او اپریدیان چې هر ځای کې دا مینه ناک خلک دي درانه خلک دي پښتانه خلک دي او بل زموږ 400 ته راغلي نو زما 400 ځایي خلکو ته یو درخواست دی چې د اپریدیان د اخلاقو په وجه باندې تاسو دې رسټورنټ ته یو ځل راشئ او دا ذایقه چک کړئ چې دا خلک څنګه دي صادق جان یو پوښتنه کوم زموږ 400 کې ډېر مالدار خلک دي خو موږ چې کله سرمایه کاري کوو نو موږ اسلام آباد ته بل ځای ته ځو که نه چېرته راتلونکي وخت کې په دې باندې هم یو ډرامه تشکیل کې چې موږ دلته چېرې سرمایه کاري وکړو نو په خپله ډېرو خلکو ته به روزګار لکه دې هوټل ته زه ګورم نو دا د درزن نه زیات پکې ملازمین دا د کار کوي خلکو ته یو مقام ورکړه که نه نو ولې موږ دلته کې هوټل نور روزګارونو ته توجه ولې نه ورکوو دا زه باور ساتم یقین ساتم چې اپریدیانو د هوټل به دلته کامیابیږي دا به چلیږي خو هغې خلکو ته ولې موږ سرمایه کاري نه کوو دلته مین خبره خو دا ده الف خان په دې باندې زموږ د 400 ځایي خلک لږ نه خفه کېږي دا ټکې زه لږ سخت استعمالومه که نور قومونه دي که هغه اپریدیان دي بنوسیان دي یا مطلب کابلیان دي یا د نور قومونو خلک دي دوی چې کله روزګار کوي دوی سره غونډ کلي ودرېږي یاره وي زموږ د قوم یو سړي کار شروع کړو او موږ به ورسره چې کوم دی اوس انشاءالله اوږه په اوږه ولاړ یو ځکه دا زموږ د قومه دی او زموږ د قوم سر د فخر نه بلندی زموږ د ځای څنګه خلک دي زموږ د ځای دا یو دا به زه یو ناکامي ویم چې کله زموږ یو کس کامیابېږي نو موږ به خپله خپې وو که په 400 کې دی که په مرزو کې دی که په شیرپو کې دی که په تنګي کې دی که په تورنزو کې دی که په مانزو کې زموږ ټول شنغر ده هغه به یاد کړم چې موږ خپل کس کامیابی نه ورکوو خپلوان ولا خپې وو زما د خلکو ته دا یو ریکویسټ دی چې موږ پښتانه یو زموږ یو وقار دی زموږ یو عزت دی زموږ یو ویاړ دی او موږ 400 خلک په ډېر غټ نومونو یادېږو نو زه وایم چې صرف د یو ټکي نه موږ ووتو چې د خپلوانو خپې وهل پرېږدو نو انشاءالله موږ به ترقي وکړو
مونږ به ترقي وکړو چې دغه شانتې کاروبارونو له مونږ وده ورکړو نو خلکو له هم د روزګار موقع همداسې ده نو ګرانو کتونکو څنګه چې الف خان به خبره وکړه چې افریدیان یو ځای ته رسي په کار چې چارسدوال هم خپل لږ لږ مقام اوچت کړي او د ښه ښه ځینو کې کاروبارونه کولو کړي ځکه نن سبا په کاروبار باندې که پیسې بندېږي خو ښه ګټه هم ترې راځي نن سبا آنلاین دور دی د میډیا دور دی کم قسم که ځان له شنو کولاوي ځان یې د فیسبوک پیج د یوټیوب چینل هم کولاوي چې په هغې باندې هغې اډورټایزمنټ کوي ټیک ټاک ته هم وله جوړوي چې په هغې باندې ډېرې لاب د هغه ویډیو راځي نو ده به کار داسې چې خلک به هم ولې راځي بل آنلاین ډیلیوري دی که ځان سره د موټرسایکل بایک والا ساتي چې د څوک رنګ کوي چې پلانکې ته چرګ بیا ورسېدلي ډیلیورۍ پیسې یې ته کټ کوي ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو صادق جان سره ډېر باس کېږي ډېر خبرې کېږي ډېر سوالونه په کاروبار په لحاظ سره هم راځي خو بیا به پروګرام زمونږ اوږدېږي نو زما کیمرامین نن ناشنا دی نو په اپریدي رسټورانټ باندې صرف خبرې کوو ګرانو کتونکو مین تاسو ته زه دغه اشاره ښیم چې تاسو راځئ نو اپریدي رسټورانټ سره چکن کړایي چکن هانډي چکن انګاره تورنځی ماډل ته مخامخ دغه ځای کې مخې ته ورته یو اسپتال هم دی هلته کې هم دی نو اوس تازه چې کوم دی نو دغه دلته کې راغلي دي خوراک انتظام تاسو ته ګورئ چې ښه صفایۍ سره چې کوم دی نو دا باقاعده دغه کوي سیخ کب چې کوم دی نو دا دی دلته کې چې کوم دی نو دا کړۍ لګېدلې دي صفایي انتظام ستاسو په راتګ سره به چې کوم دی نو د هوټل کامیابېږي په کار ده چې تاسو راشئ ښه په لومبي ځل لا پتیلې چې کوم دی نو دا ګورو او یو لوی شرار روان دی شرار وجه څه ده یاره څنګه یخي ته دلته پکې اخلي پخلی کې که نه کوکي ها سره چې دی خواله که نه کوم دی باړې څومره وخت اخلي پخلی کې څنګه اخلي پخلی د څومره وخت نه کې یاره څلور پنځه کاله مې ووتو کوم ځای کې نور پخلی کړی باړه کې باړه کې د ستاسو له لاس څه مشهور وي زمونږ روش دی کړایي ده انډي ده مایان دي ژوندي هم شته دی مړه شته دی هر رنګې میلاوېږي دا روز چې کوم دی دا چرګ چې تاسو دغه کې پخوئ که نه نو د دې څنګه سره پکار دی چېرته یو چرګ چې تاسو وي په دې د ګډ په دې دغه کې لم کې پخوئ دا لم دی پوه شوې دا مثالې دي غوړي دي پوه شوې تیل د ستاسو خوراک نور خوراک کې فرق څه وي بس خیر رالی شي چک دی کې چک دی کې بس را دي شي چک دی کې ګرانو کتونکو داسې به ځو چې بهر چې کوم دی نو هغه به درته ښایو ډېر زبردست ګراوند ځای دغه تاسو وینئ چې دلته کې د انتظام د زنانو دپاره بیل بندوبست دی دا تنور ګرمې ډوډۍ چې کوم دی نو هغه تاسو ته میلاویږي راشه که نه باقاعده ګرانو کتونکو السلام علیکم څنګه یې ورور اخي نوم دې څه دی ملک عثمان خان ملک عثمان خان د کوم ځای د چارسدي پړانګ د چارسدي پړانګ نو دوی له اپریدي رسټورانټ نوم ولې کېښود والله بس موږ سره ملګري پردیان دي او بس مینه ناک دي او هوټل بس موږ چې د چارسده کې اپریدي رسټورانټ نوم باندې رسټورانټ کولو کوو نو بس د دې وجه مولې نوم یې یعنې کاریګران به ټول اپریدیان دي بالکل پردیان دي بالکل ټول دلته چې اوس میلمانه راغلي دا هم اپریدیان دي دا سا پردیان دي سا چارسدي دي سا پېښور نه راغلي سره کم ځای نه راغلي میلمانه راغلي ټول خلکو ته څه میسج ورکوې چې ستا خوراک هغې کې به داسې څه کومه ذایقه وي داسې کوم ډشتې به بس والله زمونږ خو چکن روش مشهور دی د ګډ لمي پکې الو وي پکې او بس ښکلې پروګرام وي او کبان دي جم دي هغې ډېره ښه ذایقه ده بس دغه زمونږ دا کړۍ مړۍ ده خانډي ده دغه څه دي دلته کې کبان ژوندي دي دلته جم دي کبان دي بالکل څه ټیمه پورې کلو وي والله دا خو 12 پورې شپې کلو وي د سهار د 10 بجو نه تاسو بالکل ګرانو کتونکو دغه نمبر 0313 او 14 32 837 0331 93 33 388 دا دوی چې اډر څوک درکوي داسې کورونو ته یا بالکل په کال باندې اډر اټین کوو مونږ او دغه هم شته ډیلیوري هم شته لېږې خلکو ته بالکل ورنځی ماډټون خوري مخامخ دی د روي او باټون بس دا خو میلمانه دي د لرې نه راغلي مونږ له راځي دلته مونږ سره روټۍ خوري او ښه قدر عزت یې کېږي خو ټول ښه خوشحالي کار ښه روان دی بالکل ښه روان دي شکر صحیح ګرانو کتونکو ژوندي کبان چې کوم دی نو هلته تالاب دی دا د ګوره د ناستې دغه دي ملګري چې کوم دی نو ټول دلته کې ناست دي لږ د صرف د هوټل دغه لوکیشن ښیم چې دلته کې بالکل د زنانو دپاره زبردست صفایۍ سره ښه دې میان چې کوم دی نو بس جوړې ختم شو ډېر زیات هم راوړي وو او ټول ووتل پوه شولې کوم ځای زه پرېدی یم د باړې یم اپریدي او الحمدلله هوټل زمونږ دی
هوټل ستاسو دی؟ او زما دی الحمدلله. ملګري دا ملګري منیجر دی سره؟ او دا منیجر دی را سره. او دا د دې ځای سلیکشن هم څنګه وکړو؟ دا زیم اخیستی دی الحمدلله، خپل ذهن دی د زیم خپل دی اخیستی دی. او الحمدلله بس بیا مې پکې د مایانو د روشونو کار سټارټ کړلو، او چې زه بس د مینوالو له دغو خلکو لپاره مې یو مایان او روشونو لپاره کار سټارټ کړو. ستاسو خوراک او د خلکو خوراک کې فرق څه وي؟ پردیانو څه داسې څه ټیسټي ده؟ زمونږ چې کوم د ذایقه خپله ذایقه ده پردیانو، د هر ځای خپله ذایقه ده، زمونږ د پردیانو خپله ذایقه ده. او الحمدلله لکه موږ د پردیانو خوراک الحمدلله تاسو چک کوئ وبې ګورئ او چکړې به هم وي انشاءالله تعالی زمونږ یو خپل بېله ذایقه ده انشاءالله. صحیح چې هرکلی ورته وایم خلکو ته دا وایم چې ستاسو په راتګ سره به د هوټل نور هم دې کې به نور ایټم هم راځي او دلته به چلیږي هوټل، دا نه چې نه به چلیږي. خو موږ وایو چې یاره چا کړی دي لومړی چې موږ خبرې وکړې چې پردیان رالل نو ډېر د مینې ډک خلک دي، بلکل تاسو راتلی شئ او د دې دا چکن خوړی شئ چې کومه د ګډ په لم کې درته پخوي. په دې باندې د موبایل نمبر دي، هغې باندې یې خپنېغه چې کوم دی نو رابطه کولی شئ، په اډر باندې هم تاسو له درکړي ډېره مننه خوشحاله.